په 12 کاله کې په دې صوبه کې تاسو څه وکړل؟ په 12 کاله کې تاسو څه منصوبې ورکړئ؟ صوبه هم ورځ تر بلې قرضداري کېږي. سکینډلې په تعلیم کې، په صحت کې، په ترقیاتي عمل کې، هر ځای کې کرپشن بل څه نه ونه لیدل. اعلانونه کېږي بس، او اعلانونه کې چې کوم دی نو مستحق خلک هغه نه مستحق کېږي، هغوی ته چې کوم دی پیدا نه رسي. نو په دې دا ما چې کومې خبرې وکړئ رادي شي او ایم پی او MNA را سره کینی چې نن دا وفاق کوم اعلان کوي، تاسو هم راته داسې اعلان وکړئ چې موږ په دې یو کال کې څه وکړل، بس صرف درنې مو وکړئ، احتجاج مو وکړو، او دغه فارم 47 او 45 کوئ، 15 کاله به تېر شي او هېڅ پتې جوړ نه کړې، خپلې صوبې له دې قوم له څه ترقي ورکړې. الله خو به درنه تپوس کوي که نه؟ تاسو په دې سټیج باندې ودرېدې او تاسو وایئ چې سیاست کوم او خدمت کوم، او تاسو ته به چې کوم دی نو دلته کې د پیو ولي بهیږي، او تاسو به ټول عمر دا وایئ چې عمران خان به او ټول عمر به د عمران خان په نوم باندې تاسو ووټ اخلئ، ټول عمر به تاسو عمران خان دا دی او هغه دی. په جیل کې خو هم ستاسو د لاسه دی که نه؟ ستاسو د غلط زبانۍ د وجې، د دې غلطو پروپیګنډو په وجه باندې، د ملک دشمنه پروپیګنډو په وجه باندې، د انتشار په وجه باندې ستاسو خبرې اورېدل کېږي. په دغه باندې خبر روانه ده. ګرانو کتونکو دغه خبرې مې سره شریکولې، دغه حکومتي خبرې وې، راځو به